الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مالك إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا منظور إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أكمل البشر محمد أجمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد نور الهدى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال خاتم النبيين والمعصومين صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او عزت مندو د رمضان المبارک د رحمتونو او د برکتونو د سعادتونو نه ډکه میاش شروع کیدونکې ده. د قرآن کریم د سوره بقره چې کوم آیت مبارکه موږ او تاسو د الله تبارک وتعالى په توفیق سره ووریدو. په دې آیت کریمه کې الله جل شانه د رمضان المبارک د میاشتې تعارف فرمای. دې د پاره چې مسلمانانو ته د دې خبري اندازه وشي چې په تاسو باندې څومره لویه میاش او څومره د سعادت مندۍ او څومره لوی د رحمتونو د برکتونو شپې او ورځې په تاسو باندې راتلونکي دي. او همیشه چې د کم سیز نسبت اوچت ذات سره ورکړي شي، د کم سیز نسبت لوی شخصیت سره ورکړي شي، چې کم سیز نسبت اعلی افضل او اشرف برتر او بالا سیز سره ورکړي شي، نو هغه سیز مرتبه دا غینه معلومیږي. الله رب کائنات د رمضان المبارک د میاشتې اهمیت او فضیلت او مقام بیانولو د پاره ارشاد فرمایل: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان المبارک ته میاش هغه ده چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن مجید. او بیا الله جل شانه قرآن مجید پر رمضان المبارک کې قرآن مجید په یو یک بارگی یک مش اغا آسمان دنیا ته چې بیت المعمور وته وی الته کې نازل کړي دي. او بیا د هغې نه په وخت ضرورت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قلب اطهر باندې په 23 سال کې تدریجن دا نازل کړي شوی دي. نو لہذا الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک میاشتې د تعارف د پاره د دې اهمیت مسلمانانو ته د خودرو د پاره ارشاد فرمایل: شهر رمضان. میاشت د رمضان هغه ده د رمضان د دې لفظ نه په خپل باندې دا معلومیږي، د دې لفظ انتخاب الله رب العالمین په خپل باندې فرمایي. رمضان رمز نه دی، رمز وی ختمون کیتا سوزون کیتا، چونکه رمضان المبارک دا میاش د مسلمانانو گناهونه د هغې خطاکارۍ سیاهکارۍ او بدعملۍ چې کوم د انسانانو نه سرزد شوي وي، چې کله په دې میاشته کې د الله جل شانه طرف ته مسلمانان متوجه شي، الله رب کائنات د دې مبارکې میاشتې په خاطر باندې د دې مبارکو شپو ورځو په خاطر باندې د هغوی هغه ټول ګناهونه په نیکو باندې ورته بدلوي. نو رمضان د رمز په معنا د سوزون کې ختمون کې الله رب کائنات په خپل فضل و کرم سره د دې مبارکې میاشتې د عبادتونو او د مبارکو معمولاتو په خاطر الله جل شانه د ټولو ګناهګارانو ګناهونه ختمي په نیکو ورته بدلوي. شهر رمضان، د رمضان لفظ انتخاب رب کائنات په خپل باندې فرمایي. حضرات علما لیکي چې د نورو میاشتو انتخاب دا د اقوام عرب دا غوی طرف نشوي دي. د یو علاقې خلق د میاشتې د نوم د پاره هغه چې د یو نامي انتخاب وکي د موسم په اعتبار سره، د حال او احوال په اعتبار سره، او دغه سي د گردش لیل و نهار په اعتبار سره یو نوم مشهور شي، معاشره کې داغه نوم انتخاب داغه میاشت لپاره وشي. رمضان المبارک هغه د رحمتونو د سعادتونو ډک میاشت الله رب کائنات په خپل باندې وته فرمایي: شهر رمضان، میاشت د رمضان الذي اغه
هغه میاشت دی کم میاشت دی انزل فيه القرآن چې په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العالمین د طرف نه د الله رب العالمین په نعمتونو کې چې کوم ټول عظیم او لوی نعمت دی هغه د قرآن مجید فرقان حمید په صورت کې هغه نازل کړی شوی دی او بیا دغه قرآن مجید او فرقان حمید قرآن مجید فرقان حمید یو داسې کتاب دی رب کائنات بیا دې تعارف کړی دی هدى للناس دا د خلقو د پاره د هدایت ذریعہ ده دا د خلقو د پاره د رهبری او رهنمایي ذریعہ ده او دا قرآن مجید د خلقو د پاره رهبر او رهنما او امام حیثیت لري ځکه چې د دې کتاب قرآن مجید فرقان حمید دنیا ته دراتلو نه بعد په دنیا کې انقلاب راغی انسانیت ته د انسانیت مقام او مرتبه معلومه شو نن چې په دنیا کې د انسانی حقوقو آواز خلق لګئی او دغه سي د انسانی حقوقو په نوم باندې بالخصوص د زنانو د حقوقو په نوم باندې چې کوم د امت مسلمه د زنانو د گمراه کولو د فحاشي او بیرهروي او د گمراهي طرف ته د زلالت طرف ته د راخلو چې کوم منظم سازش روان دی د دې قرآن مجید د نزول نه مخکې بعینه د زنانا هغه سي بے عزتی ذلت او رسوایی ژوند وا چې کم نن په هغه ملکونو کې په هغه علاقو کې چې کم دغه ځانته روشن خیال او ځانته چې د سیکولر او ځانته چې د انتهایی جدت پسند قومونه وي او ځانته ترقی یافته ملکونه وي په هغه ملکونو کې د یو زنانا د یو خور د یو مور د یو لور چې کوم عزت پایمال کیږي بیا هم هغه دور جاهلیت په شان دي چې کم د ذلت او د رسوایی سلوک ور سره کیږي د نزول قرآن نه مخکې دغه سلوک د زنانو سره کیده خو چې کله قرآن مجید فرقان حمید نازل شو هدى للناس دا هدایت د پاره د خلق قرآن مجید چې کله یو مسلمان مخ ته کولو کی الله رب کائنات د انسان د عقاید او واخلا د عبادت او واخلا د معاملات معاشرت او معاشیات اخلاقیات او سیاسيات د انسان د تخلیق د انسان د پیدایش نه تر مرګ پورې چې څومره د زندګۍ ایام د زندګۍ حالات په د باندې راځي دا ټول د پاره رهنمایي الله جل شانه په دې کتاب کې موجود کړی دی نو هدى للناس دا هدایت د پاره د خلکو او چې کله د قرآن مجید فرقان حمید نه هدایت اغشتل کیږي نو د معاشره یو فرد هم چې د هغه محروم نه پاتې کیږي نن په دې تاریخ باندې 8 مارچ باندې عالمی سطح باندې یوم خواتین هغه چې د مناویږي او عام خلق ته عام زنانو ته او ساده لوح مسلمانانو چې کوم زنانه وي هغه ته دا تصور ورکولو کوشش کیږي چې موږ د عورت د زنانه د ازادۍ لپاره د هغې د حقوقو لپاره आवाज اوچتو حالانکه عزتمند او حقیقت دا دی چې زنانه له کم حقوق او کم عزت او کم رفعت او کم تقدس او کم حیا او کم مقام او مرتبه الله رب کائنات په قرآن مجید کې ورکړی دی دین اسلام کې ورکړی دی د دنیا په یو مذهب کې د دنیا په یو معاشره کې دغه مقام او دا مرتبه ورته حاصل نه ده تر دې پوری د نزول قرآن نه مخکې د قرآن مجید د نزول نه مخکې د خلکو په خپل منځ کې په دې خبره باندې اختلاف یو ګڼ شمیر تعداد خلکو دا وی چې دا زنانه دا خزه دا سره انسان نه ده د انسانیت د وجود نه هم هغه انکاریو او لږ ډېر خلک داسې وو هغه وی چې دا زنانه انسان خدا خو البته د دې تخلیق صرف او صرف د نارینو د استعمال لپاره دا غوي د خدمت لپاره دا غوي د جنسي تسکین لپاره د دې تخلیق شوی دی سوای د دینه د دې هیڅ بل مقصد هغه نشته دی چې کله قرآن مجید فرقان حمید نازل شو موږ تاسو ګورو الله رب العالمین په دې قرآن مجید کې څومره لوی عزت او مقام او مرتبه د زنانو بیان کړی دی
د نارینو د حقوق په باره کې مستقل صورت نشته، خو د زنانو د حقوق په باره کې رب کائنات سورۃ النساء نازل فرمایل. په سورۃ النساء کې څه شی دی؟ ټول د زنانو حقوق دي. او هغه زنانا چې د هغې په پیدا کېدو سره به هغه دغه پلار د هغه رور د هغه تره د هغه مشرانو به د خلکو په مخ کې مخ نه شو ښودلی، مخونه به یې تور شو. یتوارا من القوم من سوء، قرآن مجید کې الله جل شانه د هغوی کیفیت را نقل کړی چې کله کور کې لور پیدا شو مخونه به یې تک تور شو د شرم نه، چا سره ملاقات نه کو، کور نه بهر نه وتو چې زما کور کې لور پیدا شوې ده. هغه زنانا چې کوم په بازار کې د کباړ په شانتي د یو بازاري سیس په شانتي به خرڅېده، په منډیانو کې به د هغې بولي لګېده، او هغه زنانا چې پیدا کېدو سره به د شرم د لاسه به ژوندې ښخو. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم چې تشریف وروړو، نزول قرآن مجید چې شروع شو، سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل دغه زنانا چې کله دا د خور په حیثیت سره وي دا ستا عزت دی. دغه زنانا چې کله د ښځې په حیثیت سره وي د نان نفقه په تا باندې واجب دی. دغه زنانا چې کله ستا د لور په حیثیت سره وي، تا د تعلیم او تربیت وکړو، پرورش د وکړو، نو دا ستا دپاره د جنت ته دخول ذریعه ده. او دغه زنانا چې کوم د مور په حیثیت سره وي، د قدمونو لاندې د خپل لاندې ستا جنت دی. دا تصور ورکول والا دنیا ته سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دی. او دا د نزول د قرآن نه بعد شو. نو لہذا الله رب کائنات قرآن مجید کې فرمایي هدى للناس انزل فيه القرآن هدى للناس. په دغه رمضان المبارک کې الله جل شانه دا قرآن مجید نازل کړی دی. هدى للناس دا هدایت د لپاره د خلکو چې کله په دې کې یو زنانه خپل حقوق ولټي، د یو خور حیثیت سره، د یو مور حیثیت سره، د یو لور حیثیت سره، د یو ښځې حیثیت سره، هغه ته الله رب العالمین څومره لوی عزت او مقام ورکړی دی. د کور په چادیوارۍ کې دننه د یو بادشاه حیثیت سره، د یو ملکه حیثیت سره هغه ته الله جل شانه عزتونه رفعتونه ورکړی دی. او نارینه باندې دا لازم کړی دی، دا واجب کړی دی چې هغه به د یخنۍ، د ګرمۍ، د سفر دا ټول مشکلات به دی برداشت کوي. دغه کور دی ملکي دپاره د عزت او د حیا ژوند فراهم کولو دپاره، هغه ته ورکولو دپاره به شپه ورځ به دی سفر هم کوي، مشکلات به هم برداشت کوي، د یخنۍ ګرمۍ څپېړې به هم برداشت کوي، تکلیفونه به هم برداشت کوي، مشقت مزدوري به هم برداشت کوي. خو دی کور کې ناسته دی ملکې ته به د عزت او د حیا روزي هغه به کور ته وررسوي. نو چونکې د اغیارو په معاشره کې چې مختلف جنگونه رالل، په هغې کې د هغوی نارینه ډېر قتل شو، نو هغوی مجبوراً زنانه د کورونو نه بهر راویستو. دې دپاره چې دغه زنانه هم د هغوی سره په مختلفو شعبو کې د کور نه بهر کارونه شروع کړي چې د هغوی ضروریات په هغې باندې پوره شي. او هغه مجبوریت هغوی راواغېسته. نن په عالمي دنیا کې، په عالم اسلام کې، په اسلامي ملکونو باندې هم هغوی مسلط کول غواړي. او د امت مسلمه هغه با عفت او پاک دامن او با حیا زنانا چې کوم په کورونو کې ناستې د عزت او د حیا زندگی تیری، هغوی ته هم میرا جسم میری مرضی دا تصور ورکوي چې تاسو هم د کورونو نه بهر روزئ. حالانکه چې کله یو زنانا د چاردیوارۍ نه بهر شي او د نارینو هغه معاشرې ته ورګډ شي، کم عزت، کم وقار، کم مقام چې قرآن مجید فرقان حمید هغه ته ورکړی دی، هغه مقام او مرتبه هغه پرېږدي، نو بیا هغه ذلت او رسوایی مقدر وګرځي چې کم موږ تاسو ته په یورپي ملکونو کې ښکاري. خاندانی نظام د هغوی ختم دی. عورت هلته صرف زنانا یو بازاري سیس په طور باندې استعمالیږي. هغه مقام او مرتبه چې کم موږ دین اسلام شریعت مطهره قرآن مجید فرقان حمید یو زنانه ورکوي، هغه مقام او مرتبې نه هغوی محروم دي. ذکر الله رب کائنات فرمایل چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، دا هدایت د پاره د خلکو. او چې کله هم یو مسلمان د دینه هدایت اغشتل پرېږدي، نو بیا ذلت او رسوایی داغه مقدر وګرځي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت کی څومره لوی عزت او مقام او مرتبه حاصله د زنانو ته. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات
بشمول سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اغوی بقاعده طور باندې فقها او دغسی مفتیان او دغسی د صحابه کرامو د ګڼ شمیر د تابعین او استادانی با پرده ماحول کې با اغوی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ګریلو زندگی اغوی صحابه کرامو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم ازواج مطهرات سره د اغوی د مبارک معمولات هغه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک جون د سیرت هغه پهلو چې کم چې پچا دیواره کې دن نوا هغه صحابه کرامو ته تابعین ته رسول کی او امت ته یو ہزاروں تعداد کی احادیث مبارکوں را نقل کون کی امت ته رسول کی د قران او د سنت تعلیمات از د کون کی د امت ته رسول کی د ازواج مطهرات او صحابیات دي او دغه سي څومره لوی عزت او مقام او د زنانه رای ته احترام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي دي او د قران او د سنت تعلیمات ورکړي دي حضرت بریرہ رضی الله تعالی عنها چې کله دی آزاد شو نو یو طرف ته دا مغیث رضی الله تعالی عنہ دا خاوند دی سابقه خاوند دی چونکه دغه په نکاح کې و چې کله دی آزاد کړی شو د رسم او د رواج او د اصول مطابق چې دی دغه په نکاح کې با پاتې کېدل او نه کېدل د په اختیار کې و حضرت بریرہ رضی الله عنها فیصله وکړه چې زه د خپل زوړ خاوند په نکاح کې پاتې کېدل نه غواړم نو حضرت مغیث رضی الله عنه د خپل د بیبي په محبت کې با د مدینه منورې په بازارونو کې به ګرځدل او خلکو ته مینتونه کولو چې څوک به داسې چې زما دا کور ولا راضي کې زما په نکاح کې پاتې شي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بریرہ رضی الله عنها راوخت او تو فرمایل چې زه ته دا وایم چې ته د خپل خاوند په نکاح کې پاتې شه حضرات صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو اشاره باندې خپل سرونه قربانو حضرت بریرہ رضی الله عنها عرض کوي چې یا رسول الله دا ستاسو حکم ده که مشوره ده د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې دا زما صرف مشوره ده حضرت بریرہ رضی الله عنها فرمایي یا رسول الله که ستاسو مشوره نو زه د خپل دی خاوند په نکاح کې پاتې کېدل نه غواړم دینه جدایي غواړم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غوي په منځ کې د جدایي فیصله وفرمایي دومره لوی عزت او احترام سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مختا قیدیان راضی پغی کې یو جنې دا چې پتور سر دا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم خپل اوګه مبارک نه هغه مزمل والا مبارک صدر راوالی بلال حبشی رضی الله عنه ته وی چې د سر باندې صدر واچو حضرت بلال عرض کې چې یا رسول الله دا خو کافر لور دا کافر جنې دا تو جهان سردار مبارک فرمایي چې بلال نن ته دې کافر جنې په سر باندې د حیا صدر واچو قیامت پر ورځ به الله رب العالمین ستا په ګناهونو باندې په پرده واچي دا مقام دین اسلام ورکړی دی خو نن یو سوچ سمجھے منصوبې په تحت باندې د امت مسلمه زنانو لره د بے حیا کولو او بے شرم کولو او دغه سي د چار دیوارې نه د بهر کولو او د بے حیاي او د بے رهروي چې دی هغه لاره خود لیکيږي میرا جسم میری مرضی پنوم باندې دغه یو منظم سازش لګیا دی په معاشره کې د مسلمانانو د خورولو کوششونه کیږي لګیا دی حالانکه الله رب العالمین چې کوم انسان ته جسم ورکړي دی جسم د الله دی نو مرضی هم د الله چلیږي کنارینه وی که زنانه وی جسم د الله دی ژوند د الله دی رزق د الله دی کائنات د الله رب العالمین دی نو په دې باندې مرضی هغه هم د الله رب العالمین بچلیږي نو به حیثیت یو مسلمان دغه چې کوم سازشونه روان دي پاغي باندې نظر ساتل تخپل د کور زنانو ته وخت ورکول دا غوي سره مذاکره کول دا غوي ذهن سازي کول د قران او د سنت تعلیمات دا په کورونو کې ساتل او دا غي چې د مذاکره په خپل کورونو کې کول خصوصا د رمضان مبارک چې مبارک میاشت دا په دې میاشت کې په کورونو کې چې د تعلیم سلسله چلول د قران کریم د درس حلقې په کورونو کې چلول مساجد آبادول دا موږ تاسو د پاره به ان شاء الله العزیز د خیر او د برکت ذریعہ ګرځي الله رب العالمین د موږ تاسو عمل توفیق را نصیب کړي وما علينا الا البلاغ